بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند کتونکو عمر جمشید یم. دا په سکرین چې کوم تصویرونه ښکاري دا درته یو ملګري راواستول. وی عمر بھائی په دې باندې څه خبره وکړه. دا د مسلم لیگ نون کارکنان دي او دوی پیدل چې کوم دی لاهور ته روان دي. یعنی نواز شریف به راځي په 21 اکتوبر هغه استقبال لپاره روان دي. داسې ما وکتل دې نه مخکې هم څوک بنیګاله ته پیدل لاړل، څوک اسلام آباد ته پیدل مارچ وکړه. مختلف خلک چې کوم دی نو ځي خپل لیډرانو پسې هغوی مینې محبت دپاره ځي. زه دې ته دا خبره کوم چې که تاسو الله په لیرې کې ووتی دا څومره بهتره ده. غالبا چې مونږ خلک خو جومات ته نه ځو، خو یو لیډر دپاره مونږ لاهور ته او اسلام آباد ته ځو یا بنیګاله ته ځو. زه دا نه ویم، خو مونږ ته چې مونږ داسې قوم یو چې مونږ ته په کور کې وایي چې یاره محلې کې د دوکان نه سیر چاولی راواله نو مونږ هغې ماشوم واستو، او بیا چې کله داسې خبر راشي نو مونږ بې بنیګاله ته او لاهور ته یا نور اسلام آباد ته او نورو ښارونو ته ځو. که په دې ځای باندې تاسو د الله په لیرې کې وتی وئ یا نور داسې خلک چې داسې پیدل لیډرانو دپاره ځي، نو که دوی د الله په لیرې کې ووتل نو یوه نیکي یو قدم په 700 نیکۍ غالبا چې میلاویږي، 200 نیکۍ په یو قدم باندې غالبا میلاویږي. الله مې د غلطۍ نه که چاته پته وي نو په کمنټ کې راته ووایي. او الله پکې چې تاسو ماته یو قدم نه نږدې شئ نو زه به تاسو ته 10 قدمه را نږدې شم. څوک چې ماته په قدم باندې راځي زه به هغه ته په منډه باندې ورځم. الله پاک موږ ته په دې څومره اجر راکوي. که یو پیدل جومات ته دی لاړ وي څومره دغه به الله پاک دوی ته اجر ورکړی وي. پیدل حج ته لاړ وي، حج ته نه دا 40 ورځو ته چې کوم پیدل جوماتونه ځي یا 4 میاشتو ته ځي، دا پیدل جوماتونه چې ګرځي دی سره شریک شوی وي، څومره الله به دوی ته اجر ورکړی و، څومره الله پاک به دوی ته دا وخت قیمتي کړی و. نو آیا موږ چې دې خلکو پسې ځو، آیا دوی موږ څه په کار راغلي دي نه مخکې موږ به څه په کار راشي؟ آیا که دوی سره موږ ډېره هم مینه محبت وکړو، آیا دوی موږ سره مینه محبت کوي؟ دوی موږ ځان ته هم نه نږدې کوي. خو موږ خلک چې کوم یو داسې خلک یو چې کوم ځای کې چې موږ ته تګ پکار دی پیدل، کوم ځای کې چې موږ ته ځان نږدې کول پکار دی الله ته، نو هغه ځای نه موږ لرې یو. او چې څومره خلک موږ لرې غورځوي نو هغه خلکو ته موږ ځان نږدې کوو. نو الله دې زموږ په دې حالاتو باندې رحم وکړي. زما د ویډیو مقصد هېڅکله غلط نه دی، زما مقصد دا دی که دغه ځای باندې د الله په لیرې کې وتی وي نو الله به ورته اجر عظیم ورکړی و. ځکه چې انسان د چا په کار نه راځي. والله که سکار ور دی نن سبا په کار رالو دا خو بیا لرې یو لیډر دی، دی بر چا څه په کار راشي. سکار ور دی نن سبا په کار نه راځي نو الله ته ځان نږدې کول پکار دي. او چې الله پاک اذکروني واذکرکم، الله پاک یې چې تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. نو الله پاک یادول پکار دي، انسان د چا په کار نه راځي. زما د ویډیو ډېر ښایسته مقصد دی، امید لرم چې تاسو پوه شوي وئ. خپلو ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.